چې واضع په حالت رفعي کې ځانې او تانې دا جدا جدا وضع کړي دي، او په حالت نسبی او جری کې ذینې او تینې جدا وضع کړي دي. لہذا الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، پرون منگا مضمراتو په اسم غیر متمکن مشابه مبنی الاصل قسم مضمرات ویلیو، او نن من اسماء اشارات او داغین رستو کم سبق چی دے اغوایو. نو اسماء اشارات اسم اشاره اغی اسم توی چې د مشارون الیه د تعیین د پارا کم وزکلی شوی، اغا اسم چې د مشارون الیه د متعین کیدو د پارا وزکلی شوی اغی اسم تا اسم اشاره وی، او په کم اسم سره چې اشاره کیږي نو اغی ته وی اسم اشاره، او چې کم طرف ته اشاره کیږي نو اغی ته وی مشارون الیه. بیا مشارون الیه دو حالتونه دي، یا به مذکری یا به مؤنثی، او په دې مذکر او مؤنث کې د هر یو درې حالاتي، یا به واحدی یا به تثنیه یا به جمعی. نو دغه شان د مشارون الیه شپږ صورتونه جوړ شو، او د دې دپاره جدا جدا اسم اشاره وضع شوې ده، او د هغې تفصیل اختصار سره دا دی چې ګوره ذا راځي د واحد مذکر دپاره، ذانې راځي د تثنیې مذکر دپاره، او دغه شان تا تی ته تیهی زه زهی دا ټول راځي د واحده مؤنث دپاره، او تانې راځي د مؤنث دپاره د تثنیې مؤنث دپاره، او دغه شان دا د جمع مذکر دپاره هم راځي او د جمع مؤنث دپاره هم راځي. نو ګوره زمونږ سره مشارون الیه حالتونه شو شپږ، لیکن زمونږ سره صیغې شوي پنځه. اولائی د دواړو دپاره راځي، مذکر دپاره هم او د مؤنث دپاره هم. نو لہذا اسماء اشارات دا په اختصار سره د اسماء اشارات او د مشارون الیه په اعتبار سره د هغې اقسام شو. د اسماء اشارات متعلق چې کومه قواعد او ضوابط دي نو هغه په اختصار سره هم ذکر کو چې پته ولګي چې د موږ ته اسماء اشارات په ترکیب کې څه جوړیږي او موږ ته فایده څه راکوي. صحیح ده جی. اسماء اشارات پرون یو قاعده د دې ویلی شوې وه د اسماء اشاراتو چې ګوره کله مشارون الیه معرب باللام وي او د دې نه وروستو هغه یو اسم را رواني، نو دی اسم اشاری او د دې مشارون الیه د دې به څو ترکیبونه کیږي. اولنی دا مبدل منه بدل، موصوف صفت او مبتدا خبر. موصوف صفت او مبتدا خبر دا به په دې کې کیږي ترکیبونه. وسه بله خبرم ذهن کې کیدی که چرته د اسم اشارې نه وروستو دقه معرب باللام رالی نو دغه به د مشارون الیه سره سره صفت هم جوړیږي. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه، نو ذالک الکتاب دا مشارون الیه هم جوړیږي لیکن موصوف صفت هم جوړیږي. بله قاعده او ضابطه دا کیدی ذهن کې چې اسماء اشارات مبنی دي سیوا د ذانې ذینې تانې او تینې نه، چې په دې کې اختلاف دی. د بعض ذراتو په نیز باندې دا معرب دي، ولې ځکه چې په حالت رفعي او په حالت نسبی او جری کې د دې آخر مختلف کیږي، لیکن د جمهور علماو په نیز باندې دا هم مبني دي. و سوال دا راځي چې دا مبني دي نو د دې آخر مختلف کیږي ولې؟ نو دې جواب دا دی چې واضع په حالت رفعي کې ځانې او تانې دا جدا جدا وضع کړي دي،
او په حالت نسبی او جری کې زین او تین جدا دې کړی دي. لہذا اختلاف د عامل د وجې نه دی بلکې د وضع د وجې نه دی، نو لہذا دا مبني معربه نه دي. امید دې سمجھ کې براغلی. یو بل قاعده او ضابطه دا ده، کله نا کله د مخاطب د بیدارولو دپاره د اسم اشاری په شروع کې ها راوړی کیږي او دغه های تنبیه ده. مثلا هاذان، نو ها خو تنبیه ده لیکن اصل کی اشاره ذان ده، اسم اشاره ذان ده. او هاذین یا هاتین یا هاتانی، نو ها چې ده نو دا د اسم اشاره حصه نه ده بلکې دا حروف تنبیه دي. اچھا کله نا کله د اسماء اشاراتو په آخر کې حروف خطاب هم لګولی کیږي، ولی چې د مخاطب په واحد تثنیه جمع او مذکر او مؤنث باندې دلالت وکي. چې مخاطب مذکر ده، مخاطب واحد ده، مخاطب تثنیه ده او مخاطب جمع ده، دا څه شی دی؟ نو لہذا حالانکه حروف خطاب شپږ دي، ککما کم ککما کننا، نو لہذا په دې صورت کې به دغه شان دا به حروف او حروف خطاب لګولو سره به د اسم اشاری صورت واحد تثنیه جمع او مذکر او مؤنث په لحاظ سره د مشار الیه په حالت په اعتبار سره بدلیږي او د حروف خطاب په صورت سره مخاطب او سامع په حالت په اعتبار سره دا چې کومه ده بدلیږي. مثلا ګورئ منګه اسم اشاره راوړو ذاک الرجل، اصل کې مخاطب رجل لے، نو د ذاک آخر کې خطاب کاپ راوړ ذاک الرجل. دقه شان ذاکما الرجل یا ذاکم الرجل او یا تیک امرأتو تیکما المرأتو یا رجلان، مخاطب یا رجلان دی. او تیک المرأتو یا امرأتو او تیکما المرأتو یا امرأتان. نو ګورئ چې کله موږ دا کاف خطاب وغیره لګو نو دا به د مشار الیه په اعتبار سره نه لګو بلکې د مخاطب په اعتبار سره به لګو. که مخاطب مذکر نو دا کاف ضمیر به مذکر، واحد واحد، تثنیه و تثنیه، جمع و جمع به لګو. امید دی به سمد کې به دا راغلي. کله نا کله د مشار الیه د بعد د وجنه د لریوالي د وجنه په هغې باندې د دلالت کولو دپاره د حرف خطاب نه مخکې لام لګولی کیږي. مثلا اصل کې خو ذاکو لیکن لام یې مخکې د حرف ذالکه او تلکو تکه تیکه یا تیکی داو، لیکن د هغې نه کاف خطاب نه مخکې لام ولګو چې به بعد او په لریوالي باندې دلالت وکړي. نو ذالک شو او تلک شو، ذالک او امید دی په سمجھ کې براغلي. کله نا کله بعض اسماء اشارات خاص دي د مشار الیه مکان دپاره چې هغه دلالت کوي په مشار الیه مکان باندې. مثلا هنا یا هنا، هنا هنا من وایو هناک دا د قریب د بار راځي او هناک د متوسط د بار راځي او هنالک د بعید د بار راځي. نو امید دی دا هم په سمجھ کې راغلی. په بعض مقاماتو کې مشار الیه
حذف کولی شي. مثلا هؤلاء اصحابي، اصل کې اصحابي مشار الیه نه دی بلکې هؤلاء الرجال اصحابي دا دی. نو کله ناکله مشار الیه حذف کولی هم شي. مشار الیه د قرب، بعد او متوسط په اعتبار سره درې قسمونه دي. مشار الیه قریب، مشار الیه بعید او مشار الیه متوسط. د مشار الیه بعید د پاره اسم اشاره لام او کاف د دواړو استعمال کی. مثلا ذالک ذالک الکتاب. او د متوسط د پاره بغیر د لام نه کی ذاک ذاک. او د قریب د پاره د لام او کاف دواړو نه بغیر کیږي. مثلا ذا ذا ذا. چې کله د اسم اشاری سره کاف خطابی وي نو داسی اسم اشاره منادا جوړول جائز نه دي. مثلا یا ذاکا ویل جائز نه دي. چې د کمی اسم اشاره سره کاف خطابی وي نو داسی اسم اشاره منادا جوړول جائز، لہذا یا ذاک ویل جائز نه دي. امید دی دا هم په سمجھ کې راغلی. د بعد دوه قسمونه دي، یو ته بعد مکانی او یو ته بعد رتبی. د بعد مکانی مطلب دا دی چې د مشار الیه د مکان په اعتبار سره لري، مثلا ذالک القمر. او بعد رتبی مطلب دا دی چې مشار الیه د رتبی په اعتبار سره ډیر زیات اوچتی، ذالک الکتاب لا ریب فیه. نو لہذا د دې دپاره بعید اسم اشاره راوړی کیږي. امید دی اسماء اشارات به په سمج کې څه نه څه راغلي او د هغې قواعد ضوابط هم په سمج کې